اسې مجاهده خدا ده چې سړی ناروا کارونه پرېږدي، چې کم شی حرام دی، کم شی ناجایز دی، کم شی ګناه ده، نو د هغې څخه خپل نفس راګرځول په عرف کې مجاهده خو دې ته ویل کېږي. لیکن زموږ صوفیه کرامو بعضې وخت هغې د انسان د نفس د راګرځولو دپاره بعضې جایز امور هم په سړي باندې پرېږدي، په دې خاطر چې زما او ستا نفس دا د لذتو د راحتو دومره عادي سوی دی چې هغې ته اوس ناجایز کارونه پرېښول ډېر په مشکلاتو کې دي. نو ته به ابتداً په ده باندې څه جایز او روا کارونه لا راپرېږدې چې د هغې په خاطر باندې دی د ناجایزو د پرېښولو سره عادي سي. زموږ صوفیه کرامو د خپل نفس د عادي کولو دپاره مختلف مجاهدات پیش کړي دي. په هغې کې 4 مشهوره مجاهدات دي چې په دې 4 مجاهداتو کې سړی رالی د سړي نفس په خپله په قابو کې راسي. د ټولو څه مخکینی مجاهده هغې قلت الطعام لیکلی دی چې د انسان خوراک به انسان در خپل مزاج کموي، او دویمه مجاهده یې لیکلی د قلت کلام چې انسان به خپل مجلس او خبرې هغې د خپل نفس تر تقاضا را کنټرولوي، او درېمې لیکلي د قلت المنام چې د انسان نفس څومره خوب او ویدېدل غواړي انسان به خپل ځان د هغې سره را کنټرولوي، او څلورمې لیکلي د قلت الاختلاط مع الانام د انسانانو سره ډېر مجلس، د انسانانو سره ډېر خلق کول او د انسانانو په مجلسو کې بې اندازې زیات شرکت کول، په دې کې به سړی قلت راولي. نو په دې مجاهداتو کې اولنۍ مجاهده قلت الطعام ده چې د انسان خوراکه به کموي. فتیرو دورو کې په دې مجاهده کې صوفیه کرامو په خپلو شاګردانو په خپلو متعلقینو باندې ډېر زیات محنتونه کړي دي چې په هغې به یې ډېرې لوږې برداشتولې او ډېرې د لوږ دورانیې به یې پر هغو باندې تېرولې او په دې شکل به یې د هغې نفس په قابو کې راوستی. لیکن حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه د دې امت حکیم دی، د حکمت ډک انسان. هغې وایي چې د دې امت د انسانانو استعدادونه ډېر کمزوري، د دې عصر د انسانانو استعدادونه او قوتونه ډېر کمزوري. که چیرې تاسو پر هغې باندې هغه مجاهدات کښېږدئ، هغه تکلیفونه ورباندې کښېږدئ چې په مخکیني دورونو کې انسانانو تېرول، نو د هغې تکلیفو د برداشتولو په خاطر به دا انسانان د بیمارۍ سره مخامخ شي. او چې کله د انسانانو په مزاج کې بیماری پیدا شوه، بیا چې کوم اعمال یې مخکې کول هغه اعمال به لا ځینې فاتح شي. نو حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه د قلت طعام دپاره یو اندازه ټاکلې ده. هغه وایي چې کله سړی پر سترخوان باندې کښېني او خوراک کوي چې کله خوراک انتها او پای ته رسېږي، په دې دوران کې پر سړي لږ تردد راسي چې یاره نور خوراک وکم کې نه وکم. دا فکر و تصور د هر سړي په مزاج کې راځي چې یاره یو ګوله او دوې لا وخورم کې نه وخورم. نو حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه ویلی دي چې دغه ځای هغه د نفقې د پرېښولو ځای دی، ځکه دې وخت کې د انسان د عقل او د نفس مقابله شروع شي. عقل دا ورته وایي چې بس دغومره خوراکه بس، او نفس دا ورته وایي چې نه نوره خوراکه به هم کوي، ځکه دې خوراکه کې دته لذت دی او نفس د لذت عادي دی. نو دې وخت کې تردد نور نسته، صرف د نفس او د عقل مقابله ده. نو نفس کوشش دا کوي چې نوره خوراکه وکړي، او عقل دا ورته وایي چې ټیک ده په نوره خوراکه کې خو لذت دی، لیکن د نورې خوراکې په کولو په خاطر زما په بدن کې بیماری راځي، زما په بدن کې غفلت راځي او زما په بدن کې سستی راځي. نو عقل ورته وایي چې بس پر دې ځای باندې ودرېږه. نو حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې پر دې ځای باندې باید چې د نفس تقاضا سړی پر شا وغورځوي او د عقل خبره په دماغ کې راولي، ګوله او نفقه پر دغه ځای سړی پرېږدي. دا دغه ګولې د پرېښولو ځای دی. دا زموږ د بزرګانو څه موږ اورېدلي دي، د هغې په کتابو کې موږ ویلي دي، لیکن تیر دور کې په یو رساله کې هم داسې یو مضمون راغلی، په هغه کې یو ډاکټر پر دې باندې ډېره تبصره کړې ده چې نن سبا انسانان د دې شوقیان ډېر دي چې زما وزن کم شي، او د دې دپاره خلک ډېر محنتونه کوي او ډېر علاجونه کوي او ډېرې دواوې خوري. خاص کر بیا په یورپ مشرق په طرف کې د دې خبرو ډېر زیات رواج روان دی،
او بیا خاص کر په دې زنانه مخلوق بیا د دې ډیر زیات رواج دی د هغې دپاره دوايانې دي د هغې دپاره اپریشنونه دي د هغې دپاره ګولۍ خوري ډېر ځله داسې چې د ګولۍ په خوړلو کې نوبت د مرګ ورباندې راورسېږي ځان پسې هلاک کړي او د دې دپاره بعضې خلک دا کوي چې هغه د ورځې ډوډۍ نه خوري بعضې خلک یې په میاشتو په هفتو باندې مکمله ډوډۍ پرېږدي بعضې څنګه کوي بعضې څنګه کوي نو هغه ډاکټر په خپل مضمون کې لیکلی دي چې دا یوه طریقه هم د وزن د کمیدو طریقه نه ده بلکې که سړی د وزن د کمیدو غم اخی نو هغې چې کله ډوډۍ خوري او د ډوډۍ په آخر کې هغه بعینه دغه خبره لیکلې ده چې د ډوډۍ په آخر کې چې کله د خوراکۍ په آخر کې د انسان په مزاج کې تردد رالی چې یاره د یو ګولۍ او دوو نور بندوبست ته ویې خورم کې نه وخورم نفس وایي چې ویې خوره عقل وایي چې مې خوره چې کله د نفس او د عقل تردد رالی پر دې ځای باندې نفقه پرېښول نو هغه دا لیکلی دي چې د انسان د وزن د کمیدو دپاره او د انسان په بدن کې د قوت د زیاتېدو دپاره او د انسان د بدن د سپکېدو دپاره بهترینه طریقه دغه بلل کېږي او ډاکټران دا خبرې اوس کوي حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ډېره مخکې دا نسخه ښکاره کړې ده نو زه دا درته وایم چې په دې کې یوه فایده خو دا ده چې د انسان د نفس او د مزاج صفایي راځي او دویمه فایده دا ده چې د انسان د وزن او د انسان د درندوالي کمی راځي اوس که انسان په هر نیت باندې کوي که چیرې د وزن د قلت په خاطر باندې ته په دې عمل باندې راسې او په دې باندې عمل وکړې نو ټیک د جسمانی فایده خو پیدا کړي لیکن په آخرت کې د دې اجر نه وي لیکن که په دې نیت باندې چې دا زما یو مجاهده ده او د دې مجاهدې په خاطر زما نفس په قابو کې راځي او پر دې وخت باندې دا خوراکه پرېښول ما د نفس تقاضا رد کړې ده نو بیا خو په دنیا کې هم د سړي وزن کمیږي د انسان د صحت ګټي او په آخرت کې هم د الله تعالی د طرفه سړی د لوی اجر او د لوی ثواب مستحق جوړی شي نو زموږ د مصوفیانو یوه مجاهده چې ده هغه د قلت طعام په شکل باندې ده چې سړی د خپل خوراک کنټرول راواخلي هسې مجاهده خو دا ده چې سړی ناروا کارونه پرېږدي